قرن الشيء بالشيء. قرن الشيء بالشيء څه مطلب دی؟ هغه یو شی د بل څه سره ملاو. نو قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا یو حرف د بل حرف سره، یو لفظ د بل لفظ سره، یو کلمه د بل کلمې سره، یو آیت د بل آیت سره، یو صورت د بل صورت سره، هغې سره الله پاک ته راجمع کړي. حضرات هغه یې وایي چې دا مشتق مادې د اشتقاق چې دی نو هغه مونږ څلور ذکر کړي دي. یو قرأه وه، یو معنا ماده چې وه هغه قرنه وه، یو قراءتونو او یو قرائنون. نو د قرأه باره کې خو څو خبرې تفصیلي شوې وي چې قرأه یعنی ای جمع قرأ الماء في الحوض. ٹھیک ده؟ په دې کې الله تعالی علوم را جمع کړي دي، دا کتاب الله تعالی جمع کړی دی. نو د جمع معنا پکې قرأه کې موجود ده. بیا د هغې هغه علوم مبارک یو څو مونږ ذکر کړي چې دا د علمونه مثلا په قرآن شریف کې الله جل شانه بیان کړي. د هغې یو تعریف ما تاسو له کړی و د دې جمعوالي په باره کې. تاسو کې یو ملګري ما ته ویلی شي چې تسمیة هذا الكتاب قرآنا من بين كتب الله تعالى لكونه جامعا لثمرة كتبه بل لجمعه ثمرة جميع العلوم. دا تعریف چا یاد کړی؟ یو کس یاد کړي د نورو غاړه به خلاصه شي، او که یو هم نه یاد کړي نو پکار دی چې دا یاد کړي. نن ورسره یو تعریف آسان غوندې سیوا کوو. وفي عرف الشرع على المجموع المعين. وفي عرف الشرع على المجموع المعين المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. بس دا مختصر غوندې تعریف. په عرف د شرع کې قرآن کم ته ویلی شي، کم کتاب ته ویلی شي، بس دغه ورسره سیوا کړي. ټیک شو که نه؟ ښه نن مونږ د قرنه متعلق څو خبرې کوو چې قرنه الشیء بالشیء. قرنه الشیء بالشیء څه مطلب دی؟ هغه یو شی د بل څه سره ملاو. نو قرآن ته قرآن ځکه وایي چې دا یو حرف د بل حرف سره، یو لفظ د بل لفظ سره، یو کلمه د بل کلمې سره، یو آیت د بل آیت سره، یو صورت د بل صورت سره، هغې سره الله پاک ته راجمع کړي دي. داسې جمع شوي دي، داسې متصل دي چې دا د یو بل نه جدا کېدی نه شي. د دې نه یو حرف هم څوک نشي ایستی، یو لفظ او یو کلمه او یو آیت یا یو صورت خو څه کې چې یو حرف چې دی نو د دې نه څوک ایستی نه شي. ټیک ده که نه؟ نو دې ته قرآن ځکه وایي چې دې کې یو د بل سره څه شوي دی؟ ملاو دی، اتصال دی. لکه عرب وایي قرنت البعیر بالبعیر. د دې څه مطلب دی؟ ای جمعت بینهما، یو اوښ مې د بل اوښ سره وتړلو، یعنې دواړه مې را یوځای کړل. نو دې دپاره هم دا د قرنه ټکي استعمالېږي. ښه دا قرنه چې دی اقتران به تاسو اورېدلي، اقتران افتعال وزن. نو اقتران چې دی نو دا هم څه ته وایي؟ اتصال ته ویل کېږي. ټیک ده که نه؟ مقترنین پکې قرآن مجید کې مو ویلي او جاء معه الملائکة مقترنین. اقتران کې څه شی دی؟ اتصال پکې دی. خو د دغه قرنه تاسو اورېدلي د قران، حج قران
القران الجمع بين الحج والعمره دې کوم جمع والي نو قران ته قران چې دې کې د اتصال د جمع والي هغه معنی چې نو دا پکې موجود خدا خو د قرانه باره کې خبره شو اوس بل یو ماده چې هغه قراءتون ده نو قراءتون چې دی نو هغې د وجې نه هم قرآن ته قرآن ویلی شي قرأت الکتاب قرآنا کتاب مې ولوستو په ښې طریقې سره نو کثرت سره تلاوت د کوم کتاب چې کېږي هغې ته ویلی شي قرآن ټیک ده که نه قرآن ته قرآن د کثرت قراءت او تلاوت د وجې ویلي کېږي لکه تاسو خیال وکړئ چې ناظره یو ځای کې کېږي نو څومره ماشومان تلاوت کوي تجوید چې کېږي څومره خلک تلاوت کوي ترجمه او تفسیر چې کېږي نو آیتونه ویلي کېږي په یو مدرسه کې څومره تلاوت کېږي په دنیا کې څومره تلاوت کېږي نو دا قرآن یا فعلان او فعلان په وزن باندې دا چې کومې مادیم راځي نو هغسې هغې کې د کثرت او د مبالغې هغه مفهوم دا پکې دننه کړی لکه موږ وایو رحمان نو رحمان صرف رحم والا ته نه وایي چې زیات رحم کوونکي هغې ته رحمان یا غضبان چاته وایي چې زیات غصې لږ غصې والا ته غضبان نه وایي عطشان چاته وایي ډېر زیات تږي نو د هغه د تندې د هغه شدت د وجې نه هغه د پاره ټکي د عطشان دا ورته استعمالي نو چې قرآن ته قرآن ویلی شي نو د کثرت قراءت او د تلاوت د وجې ورته ویلی شي خبره باندې پوهېږئ تاسو خبره دا قراءت چې مونږ ووایو چې لوستل کثرت سره ځکه ورته قرآن وایي نو دا اوس داسې یو خبره مونږ کوو چې د دې لپاره د خارجي دلیل ضرورت نشته یعنې که څوک وایي چې قرآن تاسو هغه کتاب ته وایي چې د هغې کثرت سره تلاوت کېږي د دې تاسو سره څه دلیل دی نو دې کې بهرني دلیل ته ضرورت شته نه قرآن چې دی دومره کثرت سره ویلی شي چې دا د دې خپله باندې دلیل دی د دې قرائتون دا ټکي د دې دلیل دی چې قرآن کثرت سره ویل کېږي د پیغمبرانو علیهم السلام معجزې د هغې د نبوت دپاره دلیل چې وي هغه معجزې خو کله داسې چې هغه پیغمبر په خپله د خپلې دعوې دلیل د هغه کړه وړه چې نو هغه د دې خبرې دلیل چې هغه بصیرت او د فراست او د عقل خاوندانو ته دا پیغام ورکوي چې دا حق پیغمبر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم مبارک محمد صلی الله علیه وسلم الذي كثرت خصاله المحمود محمد هغه ذات ته ویلی شي چې د هغه اوصاف حمیده ډېر زیات هغه ذات ته ویلی شي الذي يحمد حمدا بعد حمد مرة بعد مرات چې مسلسل د هغه تعریف کېږي هغه ذات اقدس ته ویلی شي محمد صلی الله علیه وسلم اوس به څوک د دې دلیل غواړي چې د دې تاسو څه ثبوت دی نه دا خو داسې یو خبره ده چې داسې یو دعوه ده چې په خپله د خپل ځان دلیل هم دی نو قرآن ته چې قرآن ویلی شي د دې کثرت تلاوت ته وجې ورته ویلی شي دا ښکاره خبره ده چې ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات لوستلی کېږي کوم کتاب نو د دې دا نوم د دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن دی او د پیغمبر علیه السلام نوم مبارک دا د دې خبرې دلیل دی چې دا د ده به مسلسل تعریف کړي خو ګورې پیغمبر علیه السلام چې کله د توحید او د رسالت اعلان وکړو په اول ځل باندې په مکه مکرمه کې نو چې دعوا د نبوت یا اعلان د نبوت وشي هغې دپاره د دلیل ضرورت نو دلایل او معجزات دا خو بې شماره دي د پیغمبر علیه السلام په زندګۍ کې خو په دغه ړومبنۍ موقع باندې
پیغمبر علیه السلام د خپل نبوت کوم یو دلیل خلکو ته پیش کړی، کوم یو معجزه د ټول ناول ښکاره کړې وه خلکو ته، خپل ذات یې وله پیش کړی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون، تاسې ورته فرمایي سورت یونس کې راځي چې ما په تاسو کې د عمر یو ډېره لویه برخه تېره کړې، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ چې دا دومره زمانه تاسو سره چا تېره کړې دي، او د هغه په زندګۍ کې یو وړه معمولي خبره د دروغو نه راغلی، نو هغه به داسې خبره څنګه د ځانه جوړوي چې پیغمبر نه وي او هغه وایي د پیغمبر. په دغه موقع پیغمبر علیه السلام د خپلې پیغمبرۍ په دلیل کې خپل ځان پیش کړ. نو دا داسې دلیل دی چې د خارجي دلیل ضرورت نه لري، خپله په خپل ذات باندې دلالت کوي. نو قرآن هم داسې دی او صاحب قرآن هم دغه شان دی. په دې خبره تاسو پوه شئ. ښه بله ماده چې وه هغه وه د القرائنو. نو قرینه چې ده نو هغه څه ته وایي؟ علامت ته ویل کېږي، نښې ته ویلی شي، او قرینه دلیل ته ویل کېږي. نو قرآن خپله دعوه په خپله کوي. یو خو دا قرائت دا کثرت قرائت د دې خبرې دلیل دی چې دا قرآن دی، او بل دا چې قرینه دعوه چې قرآن کوي نو په خپله د خپلې دعوې دلیل دی قرآن. قرآن شریف دعوه کوي چې وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. دا دعوی دی، او دا دعوی داسې دعوی نه دي چې دې دپاره د خارجي دلیل ضرورت دی. لکه مونږ وایو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، دا زموږ دعوه ده، قرآني دعوه ده. نو د دې دلیل چې دی په قرآن کې بېشماره دلایل، یو پکې تاسو دا ذهن کې وساتئ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. دا دې خبره ده چې دا تنزيل من رب العالمين. ولې لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تقریبا 23 کاله کې د هغې نزول سر ته رسي. او اوله وحی چې څنګه وه، اسلوب او فصاحت او بلاغت د هغې او د آخرنۍ وحی دا یو شان دی. کنه یو ادیب چې لیکل کوي، یا یو مقرر چې بیان کوي، یا یو معلم چې تعلیم ورکوي، نو د درس او د تدریس په آغاز کې د هغه اندازې تدریس څنګه وي او په انتها کې بیا اول ځل باندې چې کتاب شروع کوي نو څنګه وي، او چې بیا د زندګۍ په هغه آخري کلونو کې یو مدرس یو عالم دین تدریس کوي، نو د هغه د تدریس انداز بیا څنګه وي. داسې مضمون یو سړی لیکي په لومړي ځل، نو هغه څنګه وي، او چې بیا پکې زندګي تېره شي نو بیا د هغه لیکل څنګه وي، ترقي پکې راځي. لیکن قرآن شریف چې دی دا خو د پیغمبر علیه السلام خپل الفاظ نه دي، دا د هغې خپل جوړ کړی کلام نه دی، دا خو تنزیل من رب العالمین دی. نو چې کوم فصاحت په اوله ورځو نو هغه فصاحت په آخره ورځ باندې دی، هېڅ فرق په هغې کې نشته دی. دا څوک نشي ویلی چې اول چې ونو یو شانتې مرتبه کې او وروسته بیا په بله مرتبه. دا د دې خبرې دلیل دی چې قرآن څه دی، دا د الله تعالی کتاب دی. قرآن چې دی د دې لایق دی چې دې ته دی قرآن ویلی شي. د خپلې دعوې دا په خپله باندې څه دی، دا دلیل دی. نو قرینه دغې ته وایي چې دلیل په خپله باندې. په دې باندې تاسو پوه شئ. مونږ چې قرآن شریف کله شروع کوو، د الله جل شانه د طرف نه حکم دا دی، أعوذ بالله من الشيطان فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دا یې مطلب خو به تاسو تفسیرونو کې هم کتلي، استادانو هم اورېدلي چې اذا اردت ان تقرأ القرآن، دغه مطلب ځکه چې اذا قرأت خو په د ماضي په معنا باندې چې کله تا قرآن ولوستو نو بیا اعوذ بالله وایې، داسې خو نه ده.
چې کله ته اراده وکړې د قرائت او د تلاوت د قرآن شریف نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. د قرآن شریف د تلاوت په آغاز کې مونږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې وایو نو دا زمونږ د پروردګار مونږ ته